په مرکز اسلامي چارسده کې د جماعت اسلامي په مشرۍ کې د ضلع چارسده د ټولو سیاسي ګوندونو یو اجلاس وشو. د دې اجلاس مقصد په ټول ملک کې د نوې حلقه بندو حواله سره په ضلع چارسده کې د یو صوبایي حلقې کمولو باندې د ټولو سیاسي ګوندونو رای اخیستل وو او پر روان وخت کې بیا د دې لپاره خپل لایحه عمل تیارول وو. د دې اي پي سي غونډې مشري د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان کوله. دې د خبرو په وخت باندې وویل چې په سن 1977 او سن 1985 کې په ضلع چارسده کې 15 صوبایي حلقې وي چې بیا وروستو شپږ کړې شوې او اوس بیا د ضلع چارسده حلقې 15 کړې شوې دي. کو وګوره نو د چارسده آبادی 14 لکو ته رسیدلې ده. دا خبره تاسو ته انزواز غواړم زمونږ چې د اجلاس راغوښتو بنیادی مقصد دا چې ما وی د چارسده کې ډېر سیاسي جماعتونه موجود دي او ټول خلکو په الیکشن کې دلچسپي وي. نو مې کې دي چې په دې باندې یو طرف نه आवाज پورته شي نو زمونږ پکې سره دا پدې کې شریک خو د یو طرف نن پدې باندې आवाज مخه ترانه نو ما وی چې راځه خې د आवाज به موږ چت کو چې زمونږ د یو حلقه ولې کم شو زمونږ په آبادی موږ 98 په حساب باندې کوو چې 98 کې مردم شماري شو او هغه وخت کې آبادی زمونږ 12 لک اوس تقریبا زمونږ 16 لک آبادی ده. خو موږ د مخ کې یو تصور جوړ کړو چې زمونږ د ضلع آبادی 18 لک ته موږ غزهن کې غشي ناستو. اوس دا خبره زمونږ ذهن نه لچې زمونږ د آبادی خو 18 لک ته نه رسیدلې. په 77 کې یا په 85 کې زمونږ په ضلع کې 15 حلقې وي. نو د 77 او د 2017 یعنی دیش کال کې زمون په آبادی کې کافي اضافه شوې ده. ولې زمون په ضلع کې یو حلقه کمیږي؟ یعنی دا ډېر رحم خبره ده. خو زمونږ په قسمتي ده چې زمون ټول سیاسي جماعتونه دلته څونه موجود دي. یعنی سیاسي جماعتونو اکثریت مقصد هم د الیکشن دی، نور خو سمخه د بل څه نه وي. بیا خو په کار ده چې په دې باندې لګاواز پورته شوی وي. او زه هم چې مشترکه کله اجلاس او مشترکه اجلاس کې کوم خبرو شي نه هغه کې زور وي. الیکشن کې خو لکه موږ ټول په یو بل په مقابله کې ودرېږو. خو دلته دا مسله ټول ضلع د بشریکه مسله ده او دې لپاره چې اجتماعي خبرو شي نو هغه کې زور به هغه کې لګا سره وي او دا خبره د معلومیږي دا چې چارسده د خلکو ټول دلچسپي ده. په دې اجلاس کې شریک د جمعیت علماء اسلام ضلعي امیر مولانا محمد هاشم خان وویل چې زموږ د ټولو غوښتنه دا ده چې په ضلع چارسده کې د شپږ حلقې برقرار وساتل شي. دا نوې مسله چې کومه پیښه په دې باره کې دوی قدم واغست موږ د دې قدم اخیستلو یا ماده کوو تحسین یې کوو. الله په دې مزید توفیق ورکړي. نو خدای داسې وکړي چې هر ملګري سره احساس پیدا شي اگر چې د پارټو سیاسي چې کوم موقف دا وزن ډېر زوردار انشاءالله عزیز په دې باندې واقعي کلک ودرېدل پکار دی. دا تاسو چې څنګه خبره وکړله دا ټول ډیټیل لږ حکومت ته مخې ته کول پکار دي چې 77 کې وګوره 85 کې وګوره بیا 88 کې وګوره بیا موږ ته شپږ راکړی شوي دا بیا چې کوم دا تاسو چې کوم سوچ او فکر نور لاندې نه کوي کدا څنګه خبره. نو ان شاء الله دغه کې زموږ اتفاق دی واقعي خبره ده چې مدیر په خبره وکړي بیا به یو اعلامیه جاری کړو او دا زما یقین دی دا به ډېر زوردار ان شاء الله. په اجلاس کې شریک د ان پی ضلعي ترجمان تحسین عبد الله وویل چې څنګه په چترال کې سیاسي ګوندونه راجمع شوي دي او وایي چې زموږ نه دی حلقه نه کمیږي نو چارسده خو بیا د سیاست ګرځي او دلته هم یو حلقه کمیدل نه دی پکار. څنګه چې تاسو وینو اول خو ډېر مننه یقیني په دې باندې आवाज ټول پکارو او هغه عزت او هغه تاسو له خدای درکو تاسو مونږ ټول راغونکو. نو امیر صاحب اول خو کوشش پکار دی چې زموږ نه حلقه کم نشي او څنګه چې چترال کې تاسو په نوټس کې بوي په چترال کې ټول پارټي یو ځای شوي دي او دا چې غوي چې زموږ نه سیټ نه کمی. نو د چارسده او د چترال ډېر لوی فاصله یعنی پسمنده له حساب او وی خو ټول چې غوي او چارسده چې زما په خیال باندې سیاست او دغه مرکز چارسده او زموږ خاموشي دا زموږ بدنسبه. نو د دې مطابق او د دې سره زموږ سره پوره مرسته په دې اجلاس کې شریک د پی ټی آی ایم پی ای عارف احمد زی په اي پی سي رابللو باندې د جماعت اسلامي شکریا ادا کړه او ویل چې دا مسله د یو سیاسي پارټي مسله نه ده بلکې دا د ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه باندې مسله ده او موږ ټولو لا په شریکه باندې د دې د حوارې لپاره فکر کول پکار دي. زه چې دا به ریاض صاحب او جماعت اسلامي وړومبي ځلنا ایز یوزول وړومبنی سټیپ واغشته خو داسې سټیپ همیشه جماعت اسلامي اوچتوي. نو زه هغې زه اپریشیټ کوم وړومبنی خبره دا کوم. بیا چې د هغې نه بعد چونکې ایشو د یو پارټی نه ده ټول پاټو د ټولې چارسده ده. بهرحال د ټول لړومبنی کار دا پکار دی چې مونږ ایز ا هول نن چې کوم میټینګ وشو د دې نه یو مشترکه یو بیان جاری ایز ا هول چارسده یو ډېر غټ ډسټرکټ دی ډېر خور ډسټرکټ دی او په دې کې چې کوم دی حلقه کمول واقعي چې موږ ته ډېر لوی پرابلمز جوړ شي.
د دې اي پی سی اجلاس په اخره کې ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره باندې متفق شو چې د ضلع 400 شپږ صوبایي حلقې دې برقراره وساتل شي او 15 کاله مخکې چې د 400 آبادی اتلکوا نو هغه وخت هم 15 صوبایي حلقې وي او اوس چې د 400 آبادی صد پاسه 14 لکو تر رسیدلې ده نو بیا د صوبایي حلقو زیاتولو په ځای یو حلقه کمیدل د 400 ولس سره زیاتې دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شو چې د ضلع 400 د تحصیل شبقدر د آبادی سه حصہ د ضلع په خبر سره حسابيږي نو دا د هم د ضلع 400 سره شمار کړی شي چې داسې د 400 ضلع شپږ صوبایي حلقې پوره کړی شي. انعام جی 400 ټي وي مرکز اسلامي 400.